أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. د دې سورة انعام د شروع نه مخکې پرونه یو خبره وه، د هغې سره دا خبره متعلقه وه چونکې تاسو سره ما وعدم کړې وه. نو د اهل علمو لغزشونه خو یي، غلطۍ خو د هر چا نه کېږي او هېڅوک د غلطۍ نه پاک نه وي، خو دیده او دانسته د عدل نه مخ اړول څنګه چې تاسو سورة النساء کې ووي چې کونوا قوامین شهداء لله بالقسط او وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون عليما. قصدن او عمدن سره د یو سړي د پاره یو شانتي تللی او د بل د پاره بل شانتي تللی. د دې وجه نه موږ دا وایو چې د مولانا مودودي رحمه الله خلاف چې څومره فتوی دي نو هغه ټولې په تعصب مبني دي، هغه په علم مبني نه دي، هغه ټولې په عصبیت او په تعصب باندې مبني دي. او د دې مليانو دا لویه کمزوري ده چې کومه مقدمه کې مولانا مودودي فریقي او یا دي ته پته یې چې داسې به یې کېدی شي چې داسې وي، چې ورته پته نه وي خو هسې شک یې راشي، هسې ګمان یې راشي چې کېدی شي چې په دې مقدمه کې به مولانا مودودي دا فریق ثاني به مولانا مودودي، نو بعد بیا هغه طرف ته داسې چلی چې بیا دې خبرې ته لکه وک کېده. او دا یو مثال دا ماهنامه تجلی ده د دیوبند نه دا رساله وځي، ماهنامه تجلی دیوبند، دا پټ دا ټکي پی نه او لاندې ورته څوک دی پکې نوم یې څوک لیکلی دی، ایډیټر یې څوک دی عامر عثماني، دا دیوبند نه فاضل دی، د مولانا شبیر احمد عثماني وراره دی یا خوريی دی غالبا، او د دیوبند اوسېدونکی دی. دې رساله کې دلته یو سوال راغلی دی، دا رساله د کومې زمانې ده؟ نو دا یې تا ته لیکلي دي مارچ و اپریل 1963 رساله ده، د مارچ او د اپریل، او دې ته وایي تجلی خاص نمبر، مکتبه تجلی دیوبند یو پی، اتر پردیش نه دا چاپ کیږي. اتر پردیش دا هندوستان یو صوبه ده، دا دیوبند په هغې کې دی. دلته یو سړي استفتاء لیکلې ده، ضلع بھاگلپور، هلته یو دارالعلوم دی، د هغې یو فاضل دی او انیس الرحمن قاسمی نومې دی، هغه دا استفتاء لېږلې ده، تپوس کوي د دیوبند د مدرسې دغه نه ده مفتی نه، او مفتی د دارالعلوم دیوبند په دغه زمانه کې مولانا مفتی مهدی حسن دی. مفتی مهدی حسن مشهور سړی. نو دا جواب بیا ورکړی دی، سید مهدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند. سوال دا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ اگر کوئی عالم دین فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا کی تشریح اور اس سے درج ذیل نتائج اخذ کرتے ہوئے اس طرح لکھے، فتمثل لها بشرا سویا تشریح دا سکی د دې مبارک د څه خیال څنګه تشریح کوي خبره پوهیږئ. اقتباس نمبر 1 په خپل کتاب کې لیکلی دی چې یہ دعویٰ تخیل یا وجدان محض کی حد سے گزر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آ جاتا ہے. وہی زمونږ دا د شرعی دعویٰ ده کہ مریم عذراء کے سامنے جس شبیہ مبارک اور بشر سوی نے نمایاں ہو کر پھونک مار دی وہ شبیہ محمدی تھی. د حضرت مریم په گریوان کې د چا پوکې کړی او هغه څوک جبرائیل علیه السلام چې قرآن ورته ویلی وی هغه شبیه محمدي و، گویا کې هغه فرشته د محمد صلی الله علیه وسلم په شکل کې راغلی و. یوه خبره ده.
इस साबित शुदा दावा से बैन तरीका पर खुद ब खुद खुल जाता है कि हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा इस शबीह मुबारक के सामने बमंज़ले ज़ौजा के थी, जबकि इसके तसर्रुफ से हामिला हुई। और ददी शबीह मोहम्मद दपारा हजरत मरियम द सेवाला का बीबी और पदे वजबाने के हामिला शुआ सड़े दसिली की। द्वेम खबर इख्तिमास नंबर 2, पस हजरत मसीह की इब्नियत के दावेदार एक हद तक हम भी हैं, मगर इब्नुल्लाह मानकर नहीं बल्कि इब्न अहमद कहकर, ख्वाह वो इब्नियत तिमसाली ही कियों हूं। मंगम वायु चे ईसा इबन दे, खुदा से वायु चे इब्नुल्लाह न दे और इब्न मोहम्मद दे, इब्न अहमद दे, तिमसाली तरीके से। दा द्वेम इख्तिबास। द्रेम इख्तिबास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनी इस्माइल में पैदा होकर कुल अंबिया के खातिम करार पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद टूल दुनिया द पैगंबरान खातमुन नबीयीन दे। और ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में पैदा होकर इसराइली अंबिया के खातिम किए गए। ईसा अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन दे, खातम अंबिया बनी इसराइल दे, जिससे खत्म नबूवत के मनसब में एक गुना मुशाबहत पैदा हो गई। नुगोया कि द ईसा अलैहिस्सलाम द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पदे खत्म नबूवत के में मुशाबहत पैदा शो। और दा मुशाबहत वले पैदा शो ज़का चे अल वलद सिर्रुन लिअबीहि, बचे द खपल प्लार दराज सही अमीनी। नो दई बचे नो आगा प्लार चे खातमुन नबीयीन द टोली दुनिया द पैगंबरान दे। प्लारे द टोली दुनिया द पैगंबरान खातमुन नबीयीन दे। नो कम अज कम ज़वे खो बे द टोली दुनिया नहीं खुदा बनी इसराइल द अंबिया व खातमुन नबीयीन खो बई पोएगी बपुख्तो लगे वर्दे बपुख्तो की तर्जुमा को। इक्तिबास नंबर 4 सलोरम खबर दा पे किताब की दासी लिखी होंदे दागे ने इक्तिबासात रा पेश के। बहरहाल अगर खातमियत में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मुनासबत दी गई थी, तो अखलाक खातमियत और मकामात खातमियत में भी मखसूस मुशाबहत और मुनासबत दी गई। पर नबूवत पर खातमियत की मुशाबहत दे पर अखलाक को क्यों दे, जिससे साफ वाज़ेह हो जाता है कि हजरत ईसवी की बारगाह मुहम्मदी से खिलकन व खुलकन, रुतबतन व मकामन ऐसी ही मुनासबत है जैसी कि एक चीज के दो शरीकों में या बाप व बेटों में होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम द पैगंबर अलैहिस्सलाम सर दुम कामिल मुनासबत थे, खिलकनम दे, खुलकनम दे, रुतबतनम दे, मकामनम दे, लके द दो शरीकानो या द प्लार व दजवी पर मंस की चीज होएगे पर खबर बे लिखली दी बराह करम मंदर जबाला इक्तिबासात के मुताल्लिक कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हुए इसकी सेहत और आदम सेहत को जाहिर करके बताएं कि ऐसा शरई दावा करने वाला अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक क्या है। चिदा खबर सोकी नुदाद अहले सुन्नत वल जमात को निस्बानी सदे मुसलमान दे, गुमराह दे, सदे काफिर दे। दा सवाल अल जवाब द दारुल में देवबंद मुफ्ती जवाबदार है, उसका जवाब बसई। हाँ जी तज बख्याल के बदले जवाब सही। उस दा जवाब चे दे दा पदे शक बानी मबनी दे चे देशी अवल खुदे तम गोरी के ना अलमिया हो यावा न दा जवाब पदे बानी मबनी दे चे देशी दा इबारत द मौलाना मौदूदी नो अवल खुदा चे पके देशी बानी सड़े फतवा लगवले शी कनिशी लगवले। द्वयम दा चे पे इबारत फतवा वो लगी दा नो आगे फतवा हो पदे इबारत तसो पूरी से दे इबारत न तोबा नहीं विस्ते शिवी नो दा फतवा बदली او کڅوک دا وی چې زما خدا خیال دا عبارت د عبد الله دی نو ځکه مې دا څه فتوا ولګوله هو پته ولګید چې عبارت خدا عبدالرحمن دی نه 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 ما ته سره نو معلومه اوس غوړه د دې عبارت باندې دا فتوا نه لګي اشه دا سړی توپ خبره بد دې دوه خبرو د پاره مې اقتدار سره او جواب ته ګوري الجواب जो इक्तिबासात सवाल में नकल किए हैं इनका कायल कुरान अजीज की आयात में तहरीफ कर रहा है। दे कायल पर कुरान आयतुन किसे कही दा मुहर्रिफ दे
बल्कि दर पर्दा कुरानी आयात की तकजीब और इनका इनकार कर रहा है। ना हो दर पर्दा कुरान आयातुन न सके इनकार। जुमला मुफस्सिरीन ने तफासिर में तसरीह की कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए, वो शबीह मोहम्मद ही न थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने कभी ये न समझा, बल्कि मसल ईसा का इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून कलिमतुन अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या फ़क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्य हय्यन व लिनजअलहू आयतन लिन्नास इला आखिरिल आयात मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन के कायल थे। उलमा टोल मुफस्सिरीन द दे सो कायल और दा दे च सवई दा हो तहरीफ दे, दर पर्दा तकजीब दे। और इस पर इजमाए उम्मत है कि वो फरिश्ता था जो हजरत मरियम को खुशखबरी सुनाने आया था। शख्स मज़कूर मुल्हिद व बीदीन है। दा च चा इबारत दे दा सले से दे दा मुल्हिदम दे और बीदीनम दे। ईसाईयत और कादियानियत की रूह इसके जिस्म में सिरायत किए हुए है। दपरे वजूद के दन ईसाईयत और कादियानियत रूह वर्दन शवेरे इंजेक्शन वो लगवली दी दसो अल्फाज तहरीफ कई तकजीब कई। हाँ ब्या मुल्हिद और बीदीन दे इनकार कई मुल्हिद और बीदीन दे सो पतवेश हुई और दप वजूद जिस्म के दन द ईसाईयत और द कादियानियत रूह से कड़े रहे सिरायत पके कड़े रहे। वो इस ज़िमन में ईसाईयत के अकीदे ईसा इब्नुल्लाह की सही साबित करना चाहता है। ददा असल मतलब वो इदा दे चे दे पदी खबर दा चल वल चिकई के ना न पदी के दे ईसा इब्नुल्लाह दा खबर साबित दे ईसाईयत का खबर साबित वल वाली दे जन तो मुसलमान वही खबर द चा साबित वल वाली द ईसायान जिसकी तरदीद अला रुऊसिल अशहाद कुरान अजीज ने की है कि ला नीज ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम अल हदीस मादुम रमूचत वही समरचे ईसायानो ईसा अलैहिस्सलाम उचत बबांगे दुहुल शख्स मज़कूर की तरदीद करती है। अल हासिल खुलासा दादा कि ये इख्तिबासात कुरान व हदीस और जुमला मुफस्सिरीन और इजमाए उम्मत के खिलाफ हैं। मुसलमानों को हरगिज़ इस तरफ कान न लगाना चाहिए, बल्कि ऐसे अकीदे वाले का बाइकाट करना चाहिए जब तक कि तौबा न करे। वल्लाहु ताला आलम। सैयद महदी हसन मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद उम्मीद ब्यादिस चलो शो चिदा पता वो लगेगा तो ये हमारा बाने पयो तरीका आगे वो तो वापस जवाब रावले तो ये हमारा बाने जवाब उतरावले आगे सड़ी चिदा कम सड़ी दा फतवा वर्कड़े ची मुफ्ती साहब दा उस्ताद मदरसे दारुल उलूम देवबंद चिकम मुहतमिम दे मौलाना मोहम्मद तय्यब और दाग किताब दे इस्लाम और मगरबी तहजीब नुदा किताब मुसन्निफ दा उस्ताद मुहतमिम मौलाना मोहम्मद तय्यब दे दारुल उलूम देवबंद मुहतमिम और तसनीफ दाग किताब दाग दे इस्लाम और मगरबी तहजीब नो से बाइकाट के हो कादियाने होतवे हो को यहूदी होतवे हो को मुनकिर सुन्नत होतवे हो को मुनकिर कुरान होतवे खुदा का देनो नो बदल तब मौलवी साहब बानी पीरियान रालो कि खा दाता गलती करे व ता मा सर धोखा करे व कि ता मा तर सड़ी नुम नो खो दले फतवा दराना हासिल कड़ा सब पूरे पे पुख्तो यानी ता फतवा पर सड़ी लगे करे सड़ी पर अकीदा बे लगे सड़ी शक्ल तब गोरे है ना और सड़ी नुम तब गोरे दा सड़े में खख दे कना दे खना को दे खखी नो अगला परतुबुना जोड़े गोरे बोला और जे बदिशी नो आगा बिया से पतोप बे बिया वले सब पूरे पे पुख्तो बात नो दायना पस बिया किसा लगा उगदा बिया मुफ्ती महदी हसन से द तरफ न यो बयान वर्कड़े शवे दे चिन्ना न दे दा तावील ले मोर तस पता त का खबर वजाहती बयान दे वलस्तो चिदा से चल शवे दे फलान के शे हाशा न मेरा ये अकीदा है और न मेरी किसी इबारत का ये मफहूम इबारत हम आगले पखपल ज़बानी
پوهیږي په خبره باندې. او بیا دا غي نه بعد وایي چې د دې طرف نه یو وضاحتي بیان شایع شوی دی چې نه غوړي خیر دی دا د څه نه دی او دا مطلب نه دی او دا مطلب نه دی کنه او خیر دی په د باندې د کوپر فتوا نه لګي. دا خو مطلب دا چې په ذهن کې څه خبره و چې دا به مودودی ځکه پس موږ د ټوپې ورشته وي او د ضربه گزارونه هم کول او چې پته ولګي چې خپل سره دی نه چرته د غوړي دا مطلب نه دی دا فتوی پوه شي په پښتو باندې خو زه نور باقی شي په فضولیات باندې وخت نشم ضایع کولای. خو تا ته میدان وي او دغه مندته وي او دغه فتوا او دغه جواب او بیا دغه نه پس هغه د وړو بو پوزه جوړول او هغه سوال مرتګونه جوړول نه خو بیا د خلکو کمال لکه ته بیا ګوره دنه فوټو سټیټ واله او دا خبره د اخره پوری وای چې لکه پوری و خان دی لکه د علمیت پتم د ته خلکو ولګي چې د خلکو دیانت دینداری او مسلمانی د کومه هدف پورې ده پوه شو پښتو باندې نو دا خبره مې ته کوله. باقي خدا قسم بسیدی رواني به د فتوا په څه اعتماد فتوا عقیده ته نه ګوري او وینا ته نه ګوري چې فتوا ولګي اول خو ګوري خو چې خیالي دی چې دا به مولانا مودودی چې پته ولګي چې دا مولانا مودودی نه دی نو بیا وای نه دا څه نه دی وای دا مطلب نه دی وای دا خو مو ته پته نه و دا خو خسړی دا خو زبر دی دغه کوپر خبرې مو کې نو دا غي بس تعویل کول غواړي دا مودودی دی چې صحیح خبره مو کې نو سړی به په غلط طرف باندې اړای ځکه چې هغه پیدایشي ګناګار دی او دا خو زبرګان دي دا نعوذ بالله پیغمبران نه اوچت کله دې خلکو وس کې دی نو دی په امنت بالله کې د الله په ځای باندې د دې خپل مشرانو نمونه لیکلي وي یعنی عقیده خو دغه د خاصه امنت بالله په خلو عقیده خو د دې بل طرف نه ده زموږ ترتیب او بس فرق دغه د مولانا مودودی او د نور خلکو فرق دغه دی چې مولانا مودودی خبره د الله تعالی نه شروع کړي او بیا د الله تعالی په مرتبه د چا مني د پیغمبرانو او په پیغمبرانو پسې بیا د صحابه او په صحابه پسې بیا دغه نه رسول خلکو او د دې بل طرف نه عقیده د بل طرف نه ده دلته بیا بزرگان مخ کې دي استادان مخ کې دي او دغه پسې جزي نو بیا به صحابه او درسه او پیغمبر خدای ته ورسېده کو نه رسېده دغه دومره غټه خبره نه ده نعوذ بالله من ذلک بدغه فرق دی دا ما په دعوه دا او چې څوک میدان ته کېږي نو راځي چې خبره وکړي دغه خبرې دي مثلا بد مولانا مودودی او د بل چا فرق کته معلومه هم دغه فرق دی بل هیڅ فرق نشته پوهیږي په خبره او عدل او انصاف خدای غلطه ده خدای په دنیا کې سره دا خو منی نه چې عدل او انصاف هم لا څه شی دی قیامت هم لا څه شی دی آخرت هم لا څه شی دی دا بهرحال دا یو خبره ده پوره ده نورم ډیری دي خو هغه مې را نه ولې بس دا مش نمونه خروال چې سره دو منه شیخ ارسین په موټی کې تراواله وې د شه د شه ورېږي دی وې دا غي نه ابو جې نه راوال نو باقي ټول امدارسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام مخکې سورة مائده کې دا وی چې احلت لكم بهيمة الأنعام حلال دي ستاسو د پاره هغه زناور چې د سارو د قسم ندي اوس دا چې هغه ساروي کم دي او په هغه سارو کې بعضي ظالمانو د ځان حرام او حلال جوړ کړی دي نو هغه ساروي خو مشبہ به دي په حلت کې نور زناور چې د سارو په تشبیه باندې بیا حرامي او یا به حلالي نو هغه انعام خو یقینا حلال دي او دا بدبخت لګیدل دي نو دی انعام او کوم د ځان حرام او حلال جوړ کړی دي په دې پښتو ورسېدي نو دا خو هغه رابطه ته وایي دارنګي مخکې صورت او درستو صورت پمنځ کې یو بل رابطه ده یو بل ربط او تعلق ده چې دلته تشریعي توحید بیان شو دلته تکوینی توحید بیانې تشریعي توحید او تکوینی بلکې دلته په دې سورته انعام کې تشریعي او تکوینی دواړه بیانې په مدني سوراتونو کې زیات توحید تشریعي بیانې چې دا کوي او دا مکوي دا د لپکار دی او دا ندی پکار او په مکی سوراتونو کې زیات چې بیانېږي نه کم توحید بیانېږي توحیدی تکوینی لیکن په دې سورته انعام کې توحید تشریعي بیان شوی دی ځکه حرام او حلال هم پکې بیان دي قل الذکرین حرم ام الانثیین نو دا ځکه چې یو خو د سورته انعام زمانہ چې دا هغه بالکل د مکه معظمه دور آخر دی نو گویا کې دا د مدینه منوره ته لار د همواري دغه اشارات ملاویږي چې ګوره اوس نه بعد چې کوم بل دور شروع کیږي هغه دور کې به د قران مجید د آیاتونو او د احکام رنگ څنګه اوس پورې رنگ داو چې صرف د شرک ابطال کاو د پیغمبره اثبات کاو د آخرت اثبات کاو اوس به داغه نه بعد درته دا رنگ خي چې د دې عقیده باندې
د الله د توحید د پیغمبر د رسالت او د آخرت په بنیاد چې کومه نظام جوړیږي هغه نظام شکل بسوي دا نظام رنگ ढंग بسوي نو هغه رنگ ढंग درته خي نو هغه رنگ ढंग طرف ته په دې سورۃ انعام کې په اخري حصہ کې اشاره دي چې بداسي دا اولنې سورۃ دې چې مونږ تراغه مکی په دې موجوده دوره کې نو مکی سورتونو کې مونږ د مکی دا دور چې دا په سلورو دورونو باندې تقسیمو او دا تقسیمول ځکه ضروری دي چې د مدینه منوره کې چې کوم سورتونه نازل دي دا غي خو مونږ ته شان نزول او زمانه نزول معلومې دي ځکه چې مدینه منوره کې تقریبا چې څومره آیاتونه نازل دي نو دا غي زمانه د نزول متعینه ده یا سورتونو زمانه متعینه ده یا سم معمولی غونډه جدوجہد غواړي نو متعینه کې دي خو د مکی سورتونو زمانه د نزول معلومول او متعینه کول لږ مشکل دي ځکه چې اغل ته دا خبره دومره زیاته طریقې سره نه مرتبه شوی څومره چې مدینه منوره کې مرتبه شوی نو الته موږ ته دې خبره ضرورت راځي چې موږ به مکی سورتونه چې دي هغه به د صورت د اندرونی مضمون او داغه د شهادت نه متعین کو چې په دې کې دنه د مضامین د کوم قسمه نه دي اوس دغه مضامین چې موږ تقسیمو نو دا موږ په درې حصو سلورو حصو کې تقسیمول او دا طریقه موږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سیرت نه الو دا زړه تفهیم القرآن نه خبرې کوم په خبره پوي اول ته موږ دا خبره په سلورو طریقو تقسیمو مثلا د سیرت رسول نه موږ ته دا واضح شوی دا صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو نو دریو کال پورې خو دا دعوت خفیه دریو کال پورې خو خفیه دعوت او د مکه معظمه عام خلکو ته ډو پته نه و چې دلته څنګه خبره را پیدا شوې ډیره اهمه خال خلکو ته دا پته لګي دا عام خلکو ته پته نه لګي نو یو دور د درې کال پورې شو د دریو کالو نه د پنځم کال پورې په دریم کال باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علانیه دعوت شروع نو چې کله علانیه دعوت شروع کړو د خلکو د طرف نه چې میګویانم شروع شو مخالفتونم شروع شو خنداګانم شروع شو ټوکې ټقالم شروع شو په پیغمبر پورې پروپاګانډیم شروع شو تنگولم شروع شو خاص کر چې کم کسان په معاشره کې لږ کمزوري نو هغه خلکو تنگول زیات شروع شو نو دا د پنځم کال د نبوت پورې دا دور چلیده دې پنځم کال باندې بیا دا دور ختم شو د پنځم کال نواله تر د لسم کال پورې دا یو بل دریم دور شروع شو چې دا دور د مخکینی دور په نسبت باندې لږ ډیر زیات سخت پای کې دومره حدا پورې سختی رااله چې ځینې مسلمانان په هجرت مجبور شو په پنځم کال باندې او غي لاړ حبشې ته بیا دا غینه بعد مختلفه پروپاګاندا مختلف قسمه دروغ الزامات اعتراضات تر دې چې بایکاټ ته خبره ورسېده او په شعب ابي طالب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قید کړی او دا مرګ دا د لسم کال پدې پنځم کال نواله د لسم کال پورې دا دوا د لسم کال نواله تر د دولسم کال د اخره پورې یا د 14 کال پورې دا بیا یو بل دور دی سلورم په دې سلورم دور کې مشکلات بیا ډیر زیات شو ځکه چې په لسم کال باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو هغه د نبی له سلام ډیره مونیسه ډیره غمخواره او ډیره زیاته خدمتګاره و او د نبی له صلوات والسلام داسې ملګرتیا کړې د داسې ملګرتیا به سړی د سړی ډیر کم وکي لکه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی له سلام کوم ملګرتیا کړې ده کوم خیال ولا ساتلې د دې وجنه د نبی له صلوات والسلام ډیر زیاته به خوخه و چې خبره براله په مدینه منوره کې چرته به پکور کې ساروی حلال کو نو به د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مرګره لته ولېږي دا فلان کې داغه مرګره ودا به داغه اخوان راتله فلان کې داغه مرګره ودا به اخوان راتله نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها و یو ظلم وی چې کأن لم تكن في الدنيا امراه الا خدیجه تبه په دنیا کې د خدیجه نه علاوه بل څه خزه نشته خدای یو خدیجه خزه ونه نو قارب په ولا ورغه دا سیده انساني فطرت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نه داسې موایا هغه د ما سره ډېر سخت او تکلیفونه تیر کړی دا هغه د ما سره ډېر همدردیانه وي هغه چې د ما سره کوم خکړی دي نو دا زمانه د یریدو نه دي نو دا وفات شو ابو طالب وفات شو ابو طالب هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر مرسته او ډېر مرګرتیا کړی و نو چې د دې لسم کال نه بعد بیا خبره لګړې رضیات سخت شو د لسم کال نه والا تر د هجرت پورې دا بیا بل دور دی
چې په دې دور کې هغه سخت او تکلیفونه خپل انتها ته رسیدلی او تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ منسوبې پکې شروع شو. نو دا هغه دورونه دا سخت او دا تکلیفونه دا د په قلاره باندې روان دا په دریو دورونو کې تقسیم شو. دا ولنې دور د سخت نه بغیر او چې خبره الله راخاره شوی نه دین موږ ته پته لګي چې په کوم صورت کې دا صورت هغه مزامینو کې تیزی زیاتې سختی پکې زیاتې دمکیانه پکې زیاتې نو موږ ته پته لګي چې دا د اخیرانی دور خبره ده او چې دا غي په نسبت پکې لګي کمی نو موږ ته پته لګي چې دا د دینه د رستنې دور شه ده او دا غي نه کمی او صرف د مخالفینو په جواباتو اکتفا کیږي نو موږ به وایو چې دا دغه ابتدایي دور صورت دا سورۃ انعام چې ده د دې متعلق خو اسم پر روایتو کې راغلي دي چې یو زنانه ده حضرت اسماء بنت یزید او دا د انصار زنانه ده د مدینه باشنده اسماء بنت یزید نو دا وی رضی الله تعالی عنها چې دا سورۃ انعام چې نازلې ده په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو اوخه باندې سور دا د اول نواله در اخره پورې په یو وخت نازل ده او د اوخ مهار مانی ولې دا حضرت اسماء بنت یزید وی چې د اوخ مهار مانی ولې او ما چې قتل نو دا اوخه داسې و چې ما وی چې کله زور په نور راغی نو د دې عمله به ماته شي دومره دا د بوج نه بالکل راټیټه شوی او بیا دا سورۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یوش په باندې ولیکو کاتب راوغخته او د قلم بند دې خبره نه دې روایت نه دا معلومیږي چې دا به بالکل د مکه معظمه اخیرنه ده ولی ځکه چې د اخیرنی دور نه مخکې زمانہ کې دا خبره څنګه ممکنه ده چې د مدینه منورې نه دی یو زنانه لاړه شي او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ملاقات لا او یا دا خبره اوریدوله دا په هغه وخت کې ممکنه ده چې کله دا خبره شوي چې د مدینه انصارو کې خلکو ایمانونه راوړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د مدینه د خلکو په منځ کې باقاعده تګ راتګ او رابطه او تعلق شروع شوی نو ال دا خبره ممکنه ده نو عین ممکنه ده په دغه وخت کې د انصار نور څخه خلک به ومو خو په دغه موقع باندې په دغه عین موقع باندې چې کله دا صورت نازلې ده نو حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوخ باندې شو نو چرته روانو ممکنه ده چې داسې بد کېده چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مدینه وفد راته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقاتونه به په مکه په خار کې نه کول اوبه داسې خفیه ځایو ته بتل نو الته به ملاقاتونه کول لکه دا بیعت عقبه چې ده د مینا کې شوی ویګه په خبره د مینا نه چې داسې تمخ کې زی د جمرات نه اخوا نو دغه ځای کې دې طرف ته د مشرق طرف ته داسې یو درګۍ غونته کېده ما ته الته چاو خودله او الته کې ورکوټه غونډه جمعه هم ده چې دا جمعه د بیعت عقبه په یاداش کې او دا په یادګار کې جوړ شوی دی چې په دې غاټي د درګۍ غونته کېده او داسې تنګ غونته کې نو داسې په هغه ځای کې خفیه غونته کې د شپې بیا دا انصار سره دا بیعت عقبه شوی دې لپاره چې عام خلک ته خبر نشي نو ممکن ده چې دا اوخي مهار د دې لپاره نیولې چې نبی له صلی الله علیه وسلم چې بل طرف ته بوته هغه وخت نور خلک مو مهار بدینی ولې دا نه دی ویل چې نور سړي نور څوک نو خو دې به ویل چې د ثواب او د اجر د لپاره ودا اوخ مهار زو نشي نو دې نه پته ولګي چې دا د مکه معظمه په دوره آخر کې نازل دي دې سوراتونو کې تاسو ته پته ده چې د دې مباحث بسې دې کې به د کوم خبرونو باسونه کیږي نو بنیادی خبره ته معرفت مکه معظمه کې درې وي د شرک ابطال شرک باطل شعر دا بے خپو بے لاسو او بے بنیاد بے دلیل شعر دا هیڅ دلیل نشته د دې په مقابل کې د توحید د پاره بشمیره دلایل دي د توحید بنیاد په علم باندې ده په پوهه باندې ده په دلایل باندې ده د شرک بنیاد په جهالت ده په ناپوهی ده په ګمانونو ده په اٹکل ده په تخمین ده په وهم ده اشه په خرافات باندې دا غي بنیاد خو ده شوی ده دا غیر بنیاد نشته نو اول موضوع بدا بیان دیمه موضوع چې دا هغه د عقیده آخرت تبلیغ چې دا دنیا چې دا همیشه د پاره نه ده یو وخت را روان دی چې دا دنیا به ختميږي البته دا غیر لپاره خپل ټیم څنګه دی یو سړی د مرګ د پاره ټیم او هغه وخت راشي او څه بهانه او څه خبره جوړ شي او هغه مړ شي نو دا رنګ الله تعالی د ټولو کائناتو د پاره د ځمکې د پاره او د نظام د ختمولو د پاره یو وخت مقرر کړی نو وران لازم کنه نه نظام چې هغه وخت راغلی نه دی چې وخت راشي نو بیا روان شي او دا د دې لپاره چې هر چاته داغه د عمل بدله ملاوي شي نو دا توحید
نه بعد دا ډېره لویه خبره ده د آخرت د عقیده. څو پورې چې دا د آخرت عقیده په ښه نه وي هغه پورې په سړي باندې توحید عقیده او قرآن په چاډو اثر نه کوي. قرآن هم ځکه بار بار ځای کې وایي چې فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن باندې نصیحت ورکه خو ټولو خلکو ته، خو فایده به هغه چاته ملاویږي چې یخاف وعید، چې هغه آخرت مني. چې څوک آخرت مني نه هغه به د قرآن مجید نه فایده اخلي، چې آخرت نه مني هغه د قرآن نه فایده نشي اخیستی. نو دا دلایل به ورته وو. دینه بعد به بیا دا وایي چې جاهلانو چې د خپل وهم په بنیاد باندې او د وهمي عقیدو او د وهمي خبرو په بنیاد باندې کومې عقیدې جوړې کړې دي، دا شی حرام دی او دا شی حلال دی او دې کې دا چل دی او دا لکه په دې انعامو کې چې شروع کړي، د خپل ځان نه د وهمي عقیدو په بنیاد باندې او د وهمي خبرو په بنیاد باندې چې دې د الله تعالی په حرام او حلالو کې کوم کان چاند کړی دی او کوم ترمیم او اضافه پکې کړی ده، د هغې تردید به درته وکړي. او بیا د بعضې اخلاقي اصولو تلقین به کوي چې د مؤمن او د ایمانی نظام سره چې کوم خلق متعلق د هغې اخلاق او کردار به څنګه وي. د هغې نه بعد بیا د پیغمبر په دعوت باندې چې کوم اعتراضات دي د هغې تذکره به وکړي، او یو به د مسلمانانو د تسلی دپاره دا خبره وکړي چې دا خو 12-14 کاله وشو او دا پیغمبر یو حقه خبره کوي او د دې هیڅ نتیجه په دنیا کې نه راوځي. دا ولې؟ نو دا خلک لږ دل شکسته کوي، د خلکو زړونه لږ ماتوي دا خبرې. نو الله تعالی به د دې خلکو د دې اعتراضونو او د دې قسمه خبرو جواب وکړي چې دا ولې داسې نه کېږي. دا د الله تعالی یو نظام دی، د هر یو کار دپاره یو وخت مقرر کړی. بیا دا چې د خوشحالۍ او د نتیجه خیز کېدو د دې راتلو اصل دور دا دنیا نه ده، اصل دور آخرت. ته غواړه په دنیا کې مغواړه او دنیا کې الله تعالی ورکوي، خدا قرآن چې کوم دعوت پیش کوي د دې اصل نتیجه به په کوم ځای کې ملاوي، اصل نتیجه به په آخرت کې ملاوي. لہذا ته په دنیا کې بدن جلدی به نه کې، تعدی به نه کې. دا به نه وایي چې ما خو دومره دعوت ورکړو دا خو اسلامي حکومت ډورانه غی، لکه دې بعضې خلکو ته چې ډېره زیاته جلدي وشوه نه وایي چې یاره خو راشه چې په لاره ورتلی نه شو نو زه چې ته کې خو ورټوپ به وکړو چې ته سیچل به وکړو، په خوله ورته په خوله کې ورته اوبه راغلی وي چې نورو خلکو د حکومت مزې وکړې او مونږ 560 کاله لګیا یو او مونږ ته چې ته څه میلاو نه شو. نو راشه وصل خو اوشه وواره ووایه چې ته چل ولوکه چې څه لږه څه نوړی خو هسې خو د دې حاجي د دې جنډو منډو د دې پونګو مونګو دا مزه خو لږه والی که نه. نو داسې سړی بیا پته ولګېده دا سړی بیا د اقامت دین سپایي نه دی چې هغه دې ته ګوري چې دې بل سړي مزې وکړې او زما او د ده په خوله کې ورته اوبه راځي او وایي چې که په صحیح لاره نه په غلطه طریقه راشه خو د دې جنډې او د پونګي لږه مزه واله. جنډه او پونګې خو پېژنې که نه پېژنې نو بیا ته په کوم ځای کې اوسېږي. وایي د دې خو لږه مزه واله نو هغه خلک بیا داسې نشي کولی. دا مطلب. او آخرنۍ خبره بیا په دې کې دا ده چې مخالفینو ته بیا په دې مخالفت باندې لږه تنبیه هم ورکوي او نصیحت هم ورته کوي چې ګورئ د دې خپلې خبرې نه واوړئ، یو ځل به دې دنیا کې هم په دې پوه شئ چې دا ستاسو رویه ټیک نه وه او آخرت کې خو یقینا. بیا د دې صورت په دې مضامینو کې یو طریقه بل هم ده، هغه دا ده چې د دې صورت د آخرنۍ حصه چې کومه ده دا کله کله د یهودیانو طرف ته لږه توجه پکې شوې ده. حالانکه مکه معظمه کې خو یهودیان نه وو، بیا دغه یهودیانو نه پکې لږ اشارات داسې دي چې لږه قرآن لږ عامه خبره کوي. حالانکه مکه معظمه کې خو د قرآن زیاته مخاطبه د قریشو سره وه، د مکې د خلکو سره وه. دې دوو اشارونو دا دوه خبرې معلومې شوې چې کله د خطاب رخ یهودیانو طرف ته لاړ پته ولګېده چې یاره دا به داسې ځای ته اوس دا دعوت دا مرکز منتقل کېږي چې هلته به د یهودیانو سره هم خبرې، دا اشارات. او دا چې کله خبره پکې د یهودیانو نه مور عامه شوه د دې معنا دا چې یو بله مرحله را روانه ده چې بیا به قرآن د دې ټول انسانیت سره خبرې کوي. یعنی قرآن به یو داسې ځای ته ورسي او د دې پیغمبر دا دعوت به یو بین الاقوامي حیثیت اختیار کړي او په بین الاقوامي حیثیت کې بیا د قبیلې او د دې حیثیت نه بیا ټول انسانانو سره خبرې. نو قرآن یو داسې مرحلې ته روان دی، بالکل داسې مرحلې را روانې دي په نږدې دور کې چې د اسلام دا دعوت چې دی دا ټولې دنیا ته د مخاطب کېدو دی او ټولې دنیا ته د خبرې د کېدو په دې پوزیشن کې ور روان دی، ټولې دنیا سره به بیا خبرې کوي. نو دا د دې نتیجه خیز کېدل دي که نه، دا د دې هغه نتیجه په دنیا کې راوتل دي که نه چې یو کلي نه او یو محدود علاقې نه راوځي او ټولې دنیا سره خبره شروع کړي.